د زړه 3 قسمونه دي. یو قلب میت دی، یو قلب مریض دی او یو قلب سلیم دی. قلب میت چې کم مړ زړه ورته مونږ وایو هغه د کافرانو دی. ظاهرا خو مړ نه دی، ښه ژوندی دی، خو په هغې کې هغه جذبات مړه شوي دي. دویم زړه چې کم دی قلب مریض، دا د مسلمان زړه دی. ګورئ دې کې مرض پروت دی. روایت کې راځي لا تخضعن بالقول، ښځو ته څه وایي وی خپل اواز کې سړو ته ښکتوالی مه راولئ. مثلا چا دروازه وواله نو حکم دا دی ښځې ته چې ته به داسې تپوس کې چې د غصې په حالت کې به تپوس کې چې څوک سړی به ګور کې نشته، او که تا ورسره په نازو انداز کې خبرې شروع کې نو حکم دا دی چې یاره دا سړی به د اواز پسې مایله شي، خبره به بل طرف ته لاړه شي او د ګناه یو پیغام به د دې نه وځي، نو پړه کې به هغه مرض پیدا شي. دا مسلمان زړه دی. او شیطان به په دې زړه باندې ډېر زیات غلبه زر وکړي. که اکثریت زموږ ځوانان ګورې هغه هم په دې کې مبتلا دي، خلکو سره به تعلقات ناجایز ساتي، که جینکۍ دي هم په دې کې مبتلا. یو ته به وایي تا نه بغیر مې زندګي نه تېرېږي، بل ته وایي تا نه بغیر به مړ شم، نو هغه خواهشات دي. دا زړه مړ شوی دی په دې شیزونو کې، نو خواهشات نور زیات کړي دي. یو عجیبه خبره ده، نن سبا مونږ که یو کور کې وخت تېرو نو هغه کور صفایي مونږ غواړو که نه غواړو. که کوټې ته ننوځې نو ته څه وایې چې یاره ښځې سره هم پې جنګ کړي چې زما دا کوټه ولې دومره ګنده ده نن، تا ټوله ورځ کې څه کول؟ بیت الخلا واشروم ته ننوځې چې هغه ګندی، نو اول هغې ته انخلې ښې پاک کې، حالان کې د وجود څه انجرود خو پکې نه کې، بول پکې کې، ګندګي پکې ولې، خو بیا هم چې هلته ځې اول د ګندګۍ دپاره هغه صفا کې. خو دا اړه دومره لوی شیز دی چې په دې کې تا سره رب وي او د زړه صفایي طرف ته دې سوچ نشته، هر ټایم دی په بیمارۍ. دریم زړه چې کم دی هغې ته قلب سلیم ویلی کېږي، د سلامتیا اړه، مطمئن اړه، چې دا اړه مطمئن دی، دی هر ټایم د الله په ذکر کې مشغول دی، هر ټایم الله سره د دې یو بهترین تعلق پاتې شوی دی، هر ټایم د ده زړه په اطمینان کې اوسیږي چې یاره ما مونځ وکړو څه مطمئن شوم، په دې مونځ به مې الله نه بخ، خو دومره مطمئن یم چې الله رحم به ماته متوجه کېږي، دومره زه د دې اړه نه مطمئن یم. څه وایي یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. د محشر ورځ به داسې نه بدله مال فایده درکوي، نه بدله اولاد درکوي، خو مګر هغه کسان چې کم رب له راغه په هغه زړه باندې راغه چې دا زړه مطمئن دی، به چې زړه دې مطمئن دی دا شیز به دله فایده درکړي. د دنیا مال به د دنیا کې پاتې شي، زوی به دې په دنیا کې پاتې شي، هغه زوی به در پسې درلیږي چې څه دې ورته خولي، خو چې کم زړه ته تا کم زوی ته دې صرف دنیا خولې ده نو هغه ځان مونځونه نه کوي، نو تا پسې به څه نفلونه وکړي.